چې د اور خلا اور ته خدا سر قرباني بولم کو بخیر ان شاء الله. د کوزدر بادوان سره تعلق لرونکي پاکستان پیپل پارټي بزرګ مشر هدایت خان تور دا د 8 فروری عام انتخاباتو کې د پارټي قومي اسمبلی حلقه ان7 د فار نامزد امیدوار علمزیب خان او حلقه پی کې 15 د فار نامزد امیدوار نعیم الله خان د کامیابی د لپاره نوی عزم اظهار کړی دی. چکدرا میرآباد کې تابع شوی غونډې ته د وینا په وخت د هدایت خان تور دا وینا وا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زماد دی پندال مشرانو کچرانو ملک احمد خان قیصر خان عمر واحد خان عمر توصیف خان نعیم خان او علمزیب خان او د دې میډیا د مرګرو زه ډیر شکر گزار یم چې هغه راله او زمونږ سره په دې دغه کې شامل شو او زمونږ د هغه چې کوم دی نو ښایسته کو. خو زه تاسو یو خبره کومه دا توصیف عمر ما ته وایي یاره تو اوږد تقریر مه کوه زه درته په لنډو کې تقریر کوم اوږدو مینا خو صرف دا خبره ته کوم چې زمونږ د علاقې بچې دا به انشاءالله چې نعیم خان او دغه علمزیب خان به اور چې کوم دی ښه په مینه ورکوي او انشاءالله دا به زه دې خلکو ته ښیمه چې انشاءالله زمونږ اور خو لا معمولي خبره ده جاني او مالي او د سر قرباني به وله ورکوو که خیرې انشاءالله مونږ به دا کامیابوو که خیرې او د دوی به هر قسم چې څه دي نو هغه به کوو او په ایماندارۍ به یې کوو او انشاءالله چې دا به مونږ په 8 تاریخ باندې دا ثابت وکړو چې انشاءالله خلک ملګرتیا دي چې کوي لکه د باډوان د یونین کونسل ملګري چې کوم دي چې هغه دي چې ملګرتیا کوي لکه څنګه چې هغو وکړه. زه تاسو دا سوال کوم چې یاره مونږ به راپاڅو ښه په ایماندارۍ باندې او د دې کسانو خدمت به کوو په مونږ په علاقه باندې د ملک مظفر خان نه او د بخبیدار نه بل چا دي چې څه ګټه نه دی ښودي. ما درته دا ثابتوم چې د بخبیدار او د ملک په وخت کې ما 6 کلونه بجلي په خپل لاس کړې ده داسې یو ځوان نشته چې راپاڅي او مذهبي جدید د قوم خدمت وکړي. زه تاسو ته دا سوال کوم چېرې دا زمونږ د ټولو پارټي ده که هغه غریب دی او که هغه مالدار دی او که هغه هر یو څه دی نو زه درته دا سوال کوم چې دا راپاڅئ په مینه باندې دې خلکو تاسو له که بخبیدار خان و که ملک صاحب و او که دغه و دا ټولو مونږ له مینه راکړې ده نو مونږ به نن د هغو بچو له او د هغو دغه له کشرانو مشرانو له ټول په زړه په مینه به ورله مینه ورکوو او انشاءالله چې د اور خو لا اور ته خو د سر قرباني به ولم کوو که خیر انشاءالله او په 8 تاریخ به دا کامیابوو د خیره سره انشاءالله والسلام. نور زیاتې خبرې نه کوم.